हम लोग के इलाके में एक अहमद नामी शख्स है, समरगुल उर्फ अहमद। इसने 2006 से अपना राज हम लोग का इलाके पे कायम किया हुआ है। हमारे को उर्दू भी सही नहीं आता है, लेकिन सर मैं कुछ बातें करता हूँ उर्दू पे, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान जो है उर्दू है। हमारा अर्ज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए कर रहा हूँ, ये अहमद खान जो है इस के पीछे तकरीबन अभी तक 21 एफआईआर कट हो चुका है। ये सारे एफआईआर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लोग एफआईआर पे हमारा क्या है, हमारा जो है अपना ज़मीन है, तकरीबन 14-15 एकड़ ज़मीन है, उसने कब्ज़ा किया है हमारा ज़मीन पे। अभी मैं अब्दुल कदूस बजंजोर साहब को ये अर्ज़ करता हूँ, और गवर्नर बलूचिस्तान को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, जिया लांगू साहब को मैं ये अर्ज़ करता हूँ। इसका ये कोई नहीं पकड़ता है, ये जब भी करता है इसका साथ तकरीबन 50-60 बंदे मौजूद है। वो जो है उसने अपना राज कायम किया है, असलियत के जोर पर अंधेरे में डाकिया मारता है, दिन में जो है फिर सियासत कर रहा है। अभी एक पार्टी में भी इसने मदाखलत किया है, पता नहीं वो तहरीक नौजवान पार्टी है या कौन सा पार्टी है। मैं इसलिए अफसोस कर रहा है, एक डाकू और एक अफगाकार, एक दहशतगर्द, ये कोई पार्टी में कैसे सियासत करता है, एक पार्टी में कैसे आता है। मैं इसलिए बहुत अफसोस कर रहा हूँ। बस यही हमारा कॉन्फ्रेंस का मकसद है। हमको उर्दू भी सही नहीं आता है, कुछ बातें हम पश्तो में करता है। इसमें बुनियादी मकसद कॉन्फ्रेंस गदा गदी अहमद नामी शख्स कम दी 2006 د خپل راج قایم کړی دی، وروره دا غونډګي کوي، له خلکو څخه بتې غواړي، بتخور دی، له ما سره دلته د بتې ګډ کاغذان سره دي، تقریبا تر 2 کروړه زیات د بتې اخیستې دي، او د خلکو افغاکاریان یې کړي دي، د سر د خلاصې په افغاکاري په 302 324 365 په ګردو دفو کې دی شامله دی. 21 اپایار د کاټ شوي دي، تر اوسه پورې د ژوب انتظامات دا نه نیسي وروره، نه د ژوب ډي سي صاحب څه کوي، په ګردو تاڼو کې د خپل راج دی، موږ په ځان اریان دی، زموږ درخواست څوک نه اخلي، زموږ خبره څوک نه اوري. په دغه وجه باندې زه راغلی یم، زه په کور کې اوړه نه لرم، زه په ځان اریان یم. اخري زه دې ته مجبوره یم چې زه به خپل فیملي او خپل کوچنیان به زه راباسم، کرنس کانفرنس له بیا راولم، پرنس کلب له بیا راولم، یا به د وزیر اعلی صاحب کور مخ ته کښېنوم. زه څه وکړم، زه پر کومه خوا باندې لاړ شم؟ وروره زما دا ښه عرض دی، دا مو پښتو ده، د میډیا والا بیا زما دا درخواست دی، باید چې دا کم شی دلته ما لیکلی دی چې دا ګډ په اخبار کې راشي، پر اخبار کې راشي، او دا زما خبرې چې پر مخ باندې لاړ تر یو ځای پورې، تر یو سړی پورې ورسېږي، یو څوک زما اواز واوري. وروره زه غریب سړی یم، زه یو سر یم، یو ورور مې دی هغه په جیل کې دی، هغه هم د ده له لاسه څخه دی سر د خلاص وي چې یو بل ته دی یو کارنامه وکړي، دی پر موږ باندې دغه کوي، یو کارنامه وکړي. موږ شکر دی الحمدلله، نه په چا باندې ښه کار لرو نه بد، له خپله ځمکې د دغه څخه د سره اخیستې روزانه کوو، د 2 لاسو روزانه بچیان کور کوچنیان راته ګوري، کوه راته ګوري، په ځان لریان دی. انتظامیه زموږ یو دغه نه دی کړی، سر د خلاص وي، له موږ سره یو تعاون هم نه دی کړی. کني ما بار بار ویلي دی، د ژوبه ګرد انتظامات هم ویلي، 4-5 پرده باندې چاپې وال سوي دي. سهیل تنویر صاحب نه موږ مخکې ډي آی جي وي، په لورلایي کې دغه چاپه باندې ووله 2 کسان یې د دغې چاپې غم لیویز والا ور زخمیان کړ. تر اوسه پورې سرکار نه دی، د عقل خان یوه ډایو بوته ویسه ځله، بله یې بوته بیا 40 لکه به ته باندې وصول کړه. د دغه کاروبار دغه دی، او بل دا دغه سړی دی. زه بیا اوس ورته ایسته در ښکاره کړه به وروره ګرد خلک یې واوره، صاحب په د خپله په اردو باندې خبره کړې ده، دغه په ګرد پاکستان په ګرد عین شکنځا کړي دي. زه دې ته اریان یم چې دا سړی دونه طاقتمن لکي مفاس وي، دغه دا دونه طاقت لکي مفاس دا خبر راغلی. په دغه ځای باندې ما له افسوس راځي، په دغه وجه باندې خو زه نن پرنس کلب له راغلی یم، کرنس کانفرنس کوم وروره. دا اردو ما له سمه نه راځي، کني زموږ قومي زبان چې دی بالکل اردو ده، او زموږ د ملک وزیر اعظم صاحب یې زه ریاست مدینه جوړوم. ریاست مدینه خو دغه رنګه نه ده چې یو څوک پر یو چا باندې خپل راج کوي، او یو څوک پر چا باندې خپل راج قایم کوي، او یا څوک د چا کورونه لوټوي، یا څوک د یو چا افغاکاریانې کوي، سر د خلاص وي. نو اوس خالي دلته موبایل سم کار نه کوي، کني ما وده ته د ده تی ته د ده ګرد خبرې دا کوم چې ما ته دمکیان دې راکړي دي، دغه هم زه دا دې در لګوم یې، ما دلته ریکارډینګ چې کړی دي. او بل په ما باندې که له ننه بعد هر څه وسول، زما دغه چې کوم دی، د احمد خان چې کوم دی، دغه ما ته دمکیان دې راکړي دي، دا زما د سر قاتل جوړېدی شي، سر د خلاص وي. دا چې ما پیشیانې په عدالت کولې هم د ما ته دا دمکیانې راکولې. نو بس ما دغه مطلب دی، سر دغه مې ریکویسټ دی، دا ما عرض دی، باید چې تی له ما سره ګډ تعین وکاسان، تاسې ګډ میډیا والا له ما سره تعین وکاسان. وروره د دغه سړي پایارونه دغه دي، دا ما ګډ راوړي دي، سر د خلاص یې وي پایار
जी सर د خلاف پایار څوک نه اخی سر نه ما درخواست هم ورکړی دی درخواست هم له ما سره په توري ثبوت پروت دی نه اخلي ما درته وویل د ژوب په تاڼه په تحصیل په دا کې په ګرد کې د ده راج دی دی پر ټلیفانه باندې کارونه کوي د خلکو د بل زه ورکوي د غریبانو خلکو معنا چې د چا دا پیسې واخلي په تا واخلي د هغه کار دی ورکوي خپل راج دی خپل راج د ده خلاف څوک یې پایار نه اخلي په دغه وجه باندې زه دلته فرض کلب له راغلی یم सबसे पहले तो ये बता दें कि वो डाका डाल रहा है चोरी जो वो अपने फेल कर रहे हैं आप इसका मेन मकसद सामने नहीं आएगा हमारा प्रिंस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है हमारा ज़मीन है हमारा अपना नाम पे है तहसील का भी हमारा नाम पे है हमारा ज़मीन है तकरीबन 14-15 इस आसपास 14-15 एकड़ ज़मीन है उसने दरख्त लगाया है अपना दरख्त लगाया है वो भी हमारा अबू का नाम पे नहीं हमारा अपना नाम पे है उसने जो है वो कब्जा किया है ये हमारा एक पेड़ जो है वो टावर है टेलीनार टावर वो सारे किले का आता है ना उसने अपने लिए लगाया हुआ है वो तनख्वाह सब कुछ वो कर रहा है और एक जो है हम लोग का एक पहाड़ एक कुंडी है उसने उस पे भी कब्जा किया है हमारा यही मकसद है हमारा अपना मकसद ये हमारा ज़मीन जरियाबंद पर उसने वो किया है कब्जा